بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. روایتو کې راځي کتابونه لیکي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د یو باندچي سره میلمه شو. هغه سره یې روټۍ وخوړه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام واپسي کوله راته، نو هغه باندچي نه تپوس کوي، وی که ستا څه مقصد وي، څه وي، څه خدمت وي زموږ لایق چې حکم دله ووایه راته. هغه باندچي ورته وایي حضرت زما یوه اوښه پکار ده چې یوه اوښه راته میلو شي، یوه بیزه راته میلو شي چې ماله پیک. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي ای اعرابي او ای باندچي، ای کلیواله، کاش چې تا د بني اسرائیلو د بوډۍ په شانتې سوال کړی وی. هغې چې کوم سوال د موسی علیه السلام نه کړی و هغسې دې کړی وی، نو ډېره به ښه وه. ما درته ووي که څه دې پکار یې ووایه، نو تا مانه ایله چې کوم دی د اوښې او د بیزې سوال وکړه. سم خو چې کوم دی نو د بني اسرائیلو بوډۍ وه چې کله نبی علیہ السلام ورته بیا واقعه بیانوي د یوسف علیہ السلام د قبر متعلق، چې بني اسرائیل کله تلل موسی علیہ السلام ورسره دی د فرعون نه تلل، هجرت یې کو، نو په لاره کې تکه توره تیاره شوه. بني اسرائیلو ته او موسی علیہ السلام ته پریشانی جوړه شوه چې دا ولې تیاره شوه، دا څه چلو شو. په بني اسرائیلو کې یو کس و په دغه لښکر کې موسی علیه السلام ته وایي چې مونږ دا وعده کړې وه، الله زمونږ نه دا وعده اخیستې وه چې په دې ځای کې د یوسف علیه السلام قبر دی، او چونکې یوسف علیه السلام هم د فلسطین نه راغلی دی، د کنعان نه راغلی دی، او قبر یې دلته په مصر کې دی. نو الله جل شانه دا وعده د بني اسرائیلو نه اخیستې وه چې تاسو کلم خپل وطن ته کنعان ته واپس ځئ، نو د یوسف علیه السلام جسد مبارک دا بدن سره وړئ، خپل کلي کې به یې ښخوئ. لہذا مونږ خو اوس ټول کنعان ته روان یو، فلسطین ته روان یو، او یوسف علیه السلام رانه پاتې شو، نو ممکنه ده په دغه وجه باندې الله تیاره راوستي. موسی علیه السلام وی د یوسف علیه السلام قبر کوم ځای دی؟ هغه وی یاره مونږ ته خو معلوم نه دی، البته یو بوډۍ ده، یو زنانه ده، د ډېر عمر ده، هغې سره به رابطه وکړو، له هغې نه به تپوس وکړو، کیدای شي هغې ته معلوم وي. موسی علیه السلام ورپسې ورغی، ابې مورې د یوسف علیه السلام قبر کوم ځای دی؟ ابې ورته وی قبر به درته وښیم، خو زما به یو شرط وي، هغه شرط به منې. ابې څه شرط دی؟ شرط مې دا دی، مسله مې ده، هغه مسله به راله حل کې. څه مسله درله حل کړم؟ وایه ابې د الله نه سوال وکړه، ای موسی علیه السلام زما دپاره د خدای نه وغواړه چې جنت کې مې قبر تا سره یو ځای راشي، جنت کې مې کور تا سره یو ځای راشي، محل مې تا سره یو ځای راشي، هلې به راته قبر د یوسف علیه السلام ښیمه. موسی علیه السلام یې عجیبه خبره ده. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وحی کوي چې ای موسی علیه السلام وښیه ورته، او دا دعا مې ورله قبوله کړه، ورته ووایه چې او ستا محل او ستا کور به ما سره وي، خو ته ما ته د یوسف علیه السلام قبر وښیه. نو هغه بوډۍ ورته د یوسف علیه السلام قبر وښود چې فلاني ځای کې اوبه دي، په هغه اوبو کې، په هغه سمندر کې یوسف علیه السلام دننه ښخ دی. موسی علیه السلام د هغه ځای نه اوبه راوباسلې او کندې وکنسته، دننه به کې تابوت د یوسف علیه السلام، په هغې کې دننه د یوسف علیه السلام جسد مبارک دا پروت و، هغې راواغسته، الله رڼا کړل او دی روان شو. لہذا معلومه یو دا خبره هم شوه، د یوسف علیه السلام د قبر واقعه معلومه شوه، او دا خبره هم ترې معلومه شوله
چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یا د علماو نه او د نیکانو نه سوال کوي د دعا درخواست ورته کوي نو ښکلې دعا غواړئ د آخرت دعا غواړئ د آخرت سوال کوي د ځان لپاره چې دعا غواړئ یا یو بزرګ له لاړې عالم نه لاړې نیک عمله انسان ته ووایې چې ما ته دعا وکړه نو پکار دا ده چې د آخرت دپاره د آخرت د خوشحالو دپاره او د آخرت د کامیابۍ دپاره سوال وکړی شي.